دا شکریا خو هغې خامخا به ادا کوي او والدین نه زیات هغه مشرونه نور چې کوم مشران دي نو هغې سره مونږ چې چا سره انټریکشن کېږي والد صاحب خو هغه وفات دی. دې رسټورانټ چې کوم خلک د خوراک دپاره راځي په دغه خلکو کې څومره خلک داسې راځي چې هغه د یاسین په ترو باندې راځي؟ مینلی چې دلته کې کم خاص دی هغه د دې ځای پلیټر دی. تاسو څه ګڼئ چې مطلب هغې څه وایي چې د دې رسټورانټ وروسته آیډیا څه وه، څنګه دا آیډیا جنریټ شو؟ د ګرانۍ ستاسو په رسټورانټ باندې څه اثرات شته که نه خلک خوراک دپاره راځي؟ د دې رسټورانټ سٹارټ کولو دپاره څومره انویسټمنټ مو څومره کړی؟ السلام علیکم. سوچ بدل کړئ د خلکو نه خپل. سوشل میډیا یو ښه ټول دی که چېرې تاسو د هغې په بهتر طریقې سره استعمال وکړئ. دې وخت کې زه کوم رسټورانټ کې موجود یم دا رسټورانټ د یاسین ملک دی. یاسین ملک پہچان د ټیک ټاک نه شوی دی او په ټیک ټاک باندې کافی شهرت حاصل کړی دی او نن یاسین ملک د خپل خاندان هم جون بدل کو او د هغې په ترقۍ کې کردار ادا کو. یاسین ملک ته شهرت ملاو شو. د شهرت نه بعد هغه د یاسین ملک په نوم باندې خپل یو رسټورانټ کلاو کو پېښور کې او په مین رنګ روډ باندې. زه په کوم رسټورانټ کې موجود یم د دې رسټورانټ یاسین ملک خو بدقسمتۍ نه خپله موجود نه دی خو د هغې چې کوم میډیا منیجر دی حضر حیات ما سره موجود دی. حضر ډېره شکریه ستاسو. مننه، شکریه. حضر دا راته ووایئ یاسین ملک چېرته ګرځي نن سبا؟ نن سبا خو خیر لرې تللی دی او نورملی هسې پېښور کې راځي رسټورانټ ته. نورملی ویکینډز باندې راځي، جمعه هفته اتوار هغه خامخا رسټورانټ ته راځي. صحیح. حضر په دې رسټورانټ کې څه داسې خاص دي چې هغه په نورو رسټورانټو کې نشته؟ په دې کې خاص خو ډېر شیزونه دي خو مینلی چې دلته کې کم خاص دی هغه د دې ځای پلیټر دی. هغې کې مین خبره دا دی چې پلیټر 1100 نه شروع دی او 50,000 پورې، مطلب د هر چا ریچ مطابق خپل سایز پلیټر دی. که څوک یو کس وي هغه دپاره سنګل پرسن دی، که څوک ډبل وي هغې ډبل پرسن 3-4 به داسې ځه. نو هغې نه علاوه د دې کباب چې دي هغې کې سپیشل خبره دا دی تاسو ته ما آفلاین هم وویل چې دی هر یو شي خپل راوړي، مطلب دی غوښه مارکیټ نه نه دي، دی سروې راولي همدلته عدال کړي، هغې نه قیمه نلې او بیا په هغې کې پنیر. نو دا شیزونه زه نورو نه لږ چند کې ډفرنټ دي. دې رسټورانټ چې کوم خلک د خوراک دپاره راځي په دغه خلکو کې څومره خلک داسې راځي چې هغه د یاسین په ترو باندې راځي؟ دا خو ویل ډېر مشکله ده ځکه چې شروع کې داسې چل نه وي. خامخا مخکې تاسو سوشل میډیا ګورئ نو ستاسو به یاسین په وینا راشي یا یاسین فیم پسې به راشي، خو سیکنډ ټایم تھرډ ټایم تاسو بیا یاسین پسې به نه راځئ. تاسو به خامخا لازم خبر دی چې دې کم ټیسټ دی کم رسټورانټ خوراک دی تاسو به هغې پسې راځئ. نو د دې ډیویژن ډېر مشکله دی چې څومره خلک یاسین پسې راځي او څومره خلک خوراک پسې راځي. فرسټ ټایم څوک راځي هغه به لازم هغه زړه کې یو خواهش وي یاسین سره د میلاوېدو یا هغه سره ویډیو جوړولو، خو هغې نه پس هغه ډیفینیټلي خوراک پسې راځي. ظاهره خبره چې کله یاسین په ټیک ټاک باندې مشهور شو هغې نه بعد د دې رسټورانټ قایم یې کړو. تاسو څه ګڼئ چې مطلب هغې څه وایي چې د دې رسټورانټ وروسته آیډیا څه وه، څنګه دا آیډیا جنریټ شو؟ هغه ډېر ټایم یو خواهش و چې زه یو رسټورانټ جوړ کړم خو هغه سمونې نه خوړو. تیر کال آی تھنک سپتمبر کې هغه دا آیډیا یو عملی شکل ورکو او هغې دا دې سوچ سره جوړ کو چې دلته کې یو خو زموږ خپل پېښور دی او دلته چې د کم سټاف تاسو وکتلو د دونه سټاف د یو روزګار هم ورکو او بل هغه
یو یونیک ټیسټ یو یونیک آیډیا راوړه او دونه په کم عمر کې هغه ایز ا انټرپرینور کار شروع کو کنه نو هغه سوچ همدا اوس دین علاوه هغه نورم بزنس شروع کول غواړي او هغه کې مین ټارګټ نن سبا ټوریزم دی هغه یو ایجنسی کولوکا نو مین چیز دا دی هزر ګرانی د هر صاحب تا جی د ګرانی ستاسو پر رستورانت باندې ساسا راستا کنه خلک خوراک د پر راضي خلک خوراک د پر راضي خو ګرانی کتا سو دی ریجن کې کوم دا رنګ روډ ریجن دی په دې کې تاسو نو ریسټورانټ ته وتلی وي نو هغه په نسبت دلته کې دی هغه ریټ لږ فرق پکې شته دی چې کوم نور ریسټورانټ دی او به ته دې مینیو ګوري نو هغه په وجه دلته لږ رش سیوا می خلک راضي چې هغه ډیر نه افیکټ کوي صحیح خزردار ته وای د ریسټورانټ کې تاسو چې کوم نه مطلب مختلف سيزونه تیاروي تاسو شروع کې کچھ زموږ دا غره دین علاوه تاسو چې کوم د تاسو څومره امپلایز دلته کار کوي څومره خلکو روزګار تړلې تقریبا دلته کې شروع کې خو ډیر کسانو خو بیا بعد کې هغه یو ډاون سایزینګ شانو کو او نن سبا کرنټلی 70 پلس امپلایز خاص فکر ماته یاد نه 70 پلس تی کم چې اټینډ سیستم باندې راځي د دې ریسټورانټ سٹارټ کولو د لپاره څومره انویسټمنټ هم څومره کړی جره انویسټمنٹ خو د سیده چې هغه خو یو سیکریټ فرانچایزي هغه د سی پبلکلی وینا نه کی خو شوه د تقریبا سما په خیال کې کم کړي ونو 1.5 میلیون ابو هغه نه سٹارټ اگست او کرنټلی د کم سټیټس کې ولاړ دي نو هغه ماته ټول آیډیا نشته د دې ډیزاین روسه آیډیاز چا و یاسین ډیزاین د یو مشهور هغه سعودي کې هغه د آیډیاز روډ د ناستی چې کم سیټ اپ ته به د ډیکوریشن چې دی نو دا ټول هغه د آیډیاز چې هغه دلته کې روډ له د سی جوړ کړ یاسین سو وای چې دغه والدین او مشرانو به صرف د کباب کار کوو او کباب ډیر زیات مشهور نن هغه د کباب روزګار اوس هم دی خو سره یو ریسټورانټ ته تبدیل شو والدین څومره خوشاله دي او څومره شکریا ادا کوي د ټیک ټاک شکریا خو هغه خامخا ادا کوي او والدین نه زیات هغه مشرونه نور څخه مشران دي نو هغه سره موږ چې چا سره انټریکشن کیږي والد سے هغه وفات ته او د مشرور سره زموږ انټریکشن کیږي تاسو سره به ملوي نو هغه خوشاله دي او شروع کې هو سټه می ټیک ټاک کوله هغه ټایم کې کفو هوس کو خوشاله دي بالکل اخیره کې یاسین ملک ریسټورانټ حواله سره تاسو ول وړ پلیټ فارم حاضر بس یاسین ملک ریسټورانټ تاسو ټول د چا نه ټرای کړي هغه دې مراشد ټرای کی دلته رنګ روډ باندې مین لوکیشن باندې حضرخانه چوک کې او زم مایوس وته نه زه هغه ریټ له حاصل دی او ټیسټ له حاصل ټیک شي نن پروګرام کې زموږ سایډ نه د هر څه اجازه د نغواړو الله تعالی